السلام علیکم ګرانو کتونکو ناصر داوړی یم. نن موږ سره چې کوم خبر دی هغه د افغانستان نه موږ ته میلاو شوی دی چې په افغانستان کې په پکتیکا صوبه کې کوم چې د پاکستان د شمالي او جنوبي وزیرستان سره لګېدلې ده په پکتیکا کې بیا په اورګون ولسوالۍ کې او په اورګون ولسوالۍ کې بیا په پیرکوټي کلي کې شپږ پاکستانیان چې متاثرین وو هغه یې مړه کړي دي نیټو فورسز. نه صرف یې مړه کړي دي بلکې د دوی چې کوم په کومو کورونو کې اوسېدل هغه کورونه هم مسمار کړي دي. موږ رابطه وکړله د افغانستان حکام نه د پوښتنه کول موږ چې کوشش وکړو د خبر پخلی وکړو خو هغه هم داسې په دې باندې خبرو کولو ته تیار نه دی او ایون شمالي وزیرستان چې کومه انتظامیه ده هغې نه مې تپوس وکړلو هغه هم وایي چې او څه پېښه شوې ده خو موږ ته فلحال د صحیح صورتحال پته نشته. خو هلته چې کوم میشته کاډوال دي په اورګون ولسوالۍ کې پکتیکا کې هغه موږ ته دا خبر راکوي چې نیټو فورسز راغلي دي دلته د کورونو ته ګاډېدل خو دې خلکو مزاحمت کړی دی ورته ویلي دي چې موږ پښتانه یو د پردې د ښایي خلک یو تا سره چې څو پورې زنانه نشته ته اما کور ته نشئ راتلی نو په هغې باندې دا کسان ویشتي دي زنانه هم بیا راوتې دي بیا برحال هغه یو بد حل لګې شوی دی او 14 کورونه یې وران کړي هم دي دلته چې کوم په دوی په کرایه باندې اخیستي وو دلته یې کې پاتې کېدل اوسه پورې که موږ وګورو د شمالي وزیرستان په 6,000 نه سوا کډوال په افغانستان کې میشته دي. نو اوسه هلته د انتهایی لکه دلته کې د پاکستاني چې کوم متاثرین دي د هغې ستونزې ورځ تر ورځ سوا کېږي. دلته اف ډي ایم اے یا پاکستاني چې کوم چارواکي دي اوسه پورې هغې هم داسې تنظیم نه دی کړی موږ نه پوهېږو چې دا خلک بیرته راولي حالانکه د خلکو د بیرته راتګ خپل کور ته هر سړی اوږې تږې ناست وي خو اوسه پورې د دوی دپاره د هغې هم تنظیم نه دی شوی او بل خو هغه په افغانستان کې هم د دوی ژوند تنګېږي. په مارچ کې په د 13 میاشت مارچ کې هم په دغې پکتیکا ولسوالۍ کې افغان نیشنل آرمي 8 پاکستاني دلته کې مړه کړي وو او شهیدان کړي وو او په دې میاشت کې لا 2 ورځې دي وتې یو ځل بیا 6 کسان شهیدان کړي دي او نه صرف 6 دي هغې کورونه مړه کړي بې عزته کړي هم دي ولې ډبولي هم دي او چې کوم هغه هلته ځایي خلک دي څه کسان داسې دي چې هغه د دې شمېره لږ زیاته ښایي خو موږ هغه زیاته نه ښایو چې موږ ته کوم نومونه راغلي دي موږ به په هغې خبره کوو 6 کسان دي هغه اوسه پورې بیا موږ په لګیا یو که چېرته د کسانو تعداد سیوا کېږي موږ به بیا تاسو ته په هغې باندې خبرې کوو تاسو ته به خبروو خو ایز هول موږ ته د پکار دي چې اوس پاکستاني حکام یا پاکستاني چارواکي یا د اف ډي ایم اے چې کومه دعوا کوي چې موږ خو په وزیرستان کې جنتونه جوړ کړي دي او خلک تللی دي جنت نشته خو بیا خپل کلی که وران هم وي که کور هم وي پیله زما بیا ستاسو ټولو خپل کور جنت دی نو خپل جنت ته هغه خلک اوږې تږي ناست دي خو موږ چې کوم متاثرین ولې سره چې کوم مرستې کوي اف ډي ایم اے هغې هم اوسه پورې څه کار نه دی کړی او کوم هلته شمالي وزیرستان کې چې کوم انتظامیه ده هغې هم اوسه پورې داسې کار نه دی کړی چې موږ وایو چې د ستاینې وړ وي یا ښه کار کړی وي حالانکې چې ما ته پته ده د کومې خلکو سره مې خبره کېږي نو هغه بیخي اوږې تږي ناستې ووایي چې زر نه زر په څه طریقه سره چې وي چې موږ خپل کلي ته لاړ شو او خپل کلی یو ځل بیا آباد کړو خپل کور آباد کړو خو اوسه پورې د بده مرغه هغه کار نه دی شوی. نو نن چې د کومه پېښه شوې ده یقینا انتهایی افسوسناکه ده خو بل افسوس ټول نه غټ افسوس دغه دی چې نه د موږ شمالي وزیرستان انتظامیه دغه خبر کنفرم کوي وایي چې داسې نشته حالانکې چې کوم ځایي کډوال دي هلته ناست دي هغه چغې وایي په ژړا باندې سر دي چې څه طریقه چې وکیسته چې دا خبر هم وچلېږي په میډیا باندې او د دوی چې کوم د دوی مرسته هم وشي د دې خبرې چې 13 میاشت کې هم 8 کسان مړه شول اوس بیا 6 کسان مړه شول نو سبا بیا وي بله بیا وي دغه بې عزتي به وي نو د خلکو دپاره د موږ اواز اوچتوو چې خپل کورونو ته راشي او په عزت سره راشي دا موږ وروڼه دي دا موږ بچي دي دا موږ خور ده هلته موږ مور ده نو په څه طریقه سره چې وي چې دا خلک بیرته راولو او دا خبر موږ ګورو چې که سوا کسان وي موږ به بیا تاسو ته درکوو او د ده خبر اپډیټ د دې اپډیټس په موږ تاسو سره وختاً فوقتاً شریک کوو او زه نن یو ځل د خپلې هغه میډیا نه چې کوم غیر ملکي میډیا ده هسې خو د پښتونخوا والې سره یا د پښتنو والې سره اواز اوچتوي خو نن هغه هم په دې خبره چوپ پاتې شوې ده او حالانکه چې په پاکستان کې یا په پښتونخوا کې څه کېږي په هر څه باندې لګیا وي خو تیره پیره هم
هغه میډیا چوپ پاتې شوې ده، لکه نوم به درته واخلم ډیوا مشال هم چوپ پاتې شوي دي او نن بیا هم چوپ پاتې دي. نو موږ به خپل د سوشل میډیا د فیسبوک د ټویټر او د چېرته داسې سړي وي اخبار په کوم ټي وي کې ما په خپل ټي وي باندې په آپ نیوز باندې خبر چلولی دی خپل طاقت مطابق ما چې څومره حیثیت دی. خو د دې نه مخکې به موږ ځو په سوشل میډیا باندې او تاسو به موږ سره اوسئ ستا انشاءالله چې د دې څومره اپډیټ راوځي څومره خبرې وي موږ به تاسو ته هغه رسوو. شکریه.